شپږ څلوېښت د سورة الاعراف او صفحه نمبر دا 152. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. هغه خلک چې هغه د مو آیتونه جوړلاو کړلو او د آخرت ملاقات یې هم جوړلاو کړلو، د هغوی عملونه ضایع دي. هل یجزون الا ما كانوا یعملون. هغو ته به بدلا صرف د هغو عملونو ملویږي چې کوم یې کړي دي. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. د موسی علیہ السلام قوم د موسی علیہ السلام تللی نه بعد ځون دپاره د خپل زیوراتونه یو سخی جوړ د سخي جسم یې جوړ کړلو چې هغه به د هغو ولا اواز کولو. الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. ویلي هغو کسې نه چې دغه سخی د هغو سره نه خبرې کوي نه هغو ته سیخه لیار ورښیي. اتخذوه وکانو ظالمین. هغو دا سخی به طور معبود وګرځولو او هغو ظلمون. اردو کی ترجمہ کوم. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہیں. هل یجزون الا ما كانوا یعملون. انہیں تو محض اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کی طرف جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑے کا بدن بنا لیا جو بچڑے کی آواز نکالتا تھا. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان سے نہ تو بات کرتا ہے اور نہ ہی سیدھی راہ انہیں دکھاتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین. انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. والذین کذبوا بآیاتنا. دی آیات کې الله رب العزت فرمایي چې دغو خلکو د مو آیات جھټلاو کړلو او د آخرات ملاقات نه انکار وکړلو، لہذا د هغو عملونه ضایع دي. مطلب دا شاید چې کته ډېر نیک عملونه کوي خو د تو ایمان نه وي، نو ایمان نه بغیر اعمال دا رایگان دي. هغې ورځې مو دا خبره ته کړې وه چې کوم کفرون دي د هغوی عملونه الله رب العزت معلق ستی، یعنی پینډنګ یې ستی. که چیرې دغه سړی ایمان راوړي نو چې کوم ښه عملونه دي کړي دي هغه ایدي په کاتې کې شامل شي، ایدي په نامه اعمال کې شامل شي. او که ایمان رو نه وړي نو هغه عملونه ایدي ضایع شي. نو الله رب العزت دې متعلق فرمایي چې که ته چیرې د عملونو بدلا غواړې نو د تو دپاره ضروري ده چې ته د الله آیتونو نه انکار نه وکړي او آخرت په ورځې الله رب العزت سره ملاقات نه انکار ونه کړي، نو بیا ته د خپلو عملونو بدلا ملوي. د بل آیت کې الله رب العزت فرمایي واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم. اوس هغې واقعي طرف ته الله رب العزت دوباره اشاره کوي چې کومه چټه آیات کې وه. موسی علیه السلام الله رب العزت وغوښتلو کوه طور ته او دا یې ورته وفرمایلو چې ته به 13 ورځو دپاره موږ ته راشي، نو 13 ورځو بعد به تو ته موږ کتاب دیر کړو، بس بیا څه خپل قوم ته. اوس د هغه قوم چې کله 30 ورځې تېرې شولې دې ځای کې الله رب العزت موسی علیه السلام ته دا وفرمایلو چې ته 10 ورځې مزید کښېنه. نو دو چې کله لیټ شولو نو دا بني اسرائیل چې کوم دی دا ډېر جلدباز قوم و. انسان هسې یا جلدباز دا الله رب العزت قرآن مجید کې ورته فرمایي چې انسان چې کوم دا که نه هغه عجوله خلق الانسان عجوله. انسان چې کوم دا که نه هغه جلدباز پیدا شوی ده. نو بني اسرائیل جلدبازۍ کې شولو چې یاره د موسی علیه السلام خو چې کوم ده لوړلو. نو په دغو کې یو کس و چې د هغه نما وه سامري. د سامري متعلق مختلف علماء کرام مختلف اقوال دي. ځنه فرمایي چې کني دا یو قوم و سومري قوم، هغه سره یې تعلق و او دا منافقانه طور باندې بني اسرائیل کې شامل شوی او دا اعلان یې ورته کړی و چې کني زه مسلمان یم. مانځه کې دو مسلمان و نه دا منافق و، دا کافر و. خو بهرحال یې موقع په تلاش کې و. نو موسی علیه السلام چې کله کوه طور کې لیټ شولو 10 ورځې لیټ شولو نو دوی قوم ته دا ویلو چې یاره موسی علیه السلام خو دنه لوړلو دا شتو هغه باندې مخې لوړلو خدای شتو که په دوربین یادو به راوکسي. تاسو داسې چال وکړئ څه دغه فرعونیون چې کله مصر نه راوتو د بني اسرائیل دغو چې کله مصر نه راوتلو نو دغو مغو شپو ورځو کې دغو عید و. نو دغو فرعونیونو سره ملګری خې وي ورسره هغو نه یې زیورات وغوښتلو په قرضې باندې. ورته ویلو چې یاره موږ ته راکړې عاریتن په سوال منې موږ د عید مید منو کوو دغه سونې مونې د حساب کتاب چندې مندې دا موږ ته راکړې. نو چې کله موږ عید تیر شي دوباره به دیر نو دې ټایم کې چې کوم دا که نه دغه واقعه راغلله نو هغه زیورات دغو ځان سره راوړل.
څه ځان سره یې راوړلو. نو دا سامري ورته ویلو دا ډېر لوی کریګار و، دوی به ډېر عجیب و غریب شیان جوړولو دغه دھات نه دغه سونو چندیو نه. او د فرعون قوم چې کوم دا که نه هغه سره دو پوتې شوی، فرعونیانو سره دو پوتې شوی، نو دوی ډېر عجیب و غریب شیان ونه زده کړي. ځکه چې د فرعون چې کوم قوم و هغه په صنعت او حرفت کې ډېر عجیب و غریب کمالات هغو لرلو. د احرام مصر ګوره یو معمولي غني دغو شاهکار ده چې ټوله دنیا اوسه پورې ورته حیران ده. څه مطلب دا شی ده چې اټول باند ده، هغه نه باوجود هغه دې ته په داسې انګلو کې سروي پرېږدولي دي، هغه سروي اوس معلوم شو چې ته پاتې یا نه. چې هغو سرویو په ذریعې چې کوم دا که نه کوم ځای کې د فرعون هغه مجسمه ایښې وه، هغه رڼوي داسې یو بل نه چې انعکاس کوي، یو بل سره ریفلیکشن کوي او ډایرکټ په هغه باندې لاګي، یعنې داسې عجیبه کمال یې کړی ده. نو بهرحال دغه سامري چې کوم دا که نه دغو ته ویل چې تاسو هغه سونه مو ته راګرده کړئ، تاسو ته زه خدای ونه جوړوم. چنانچه هغه سونه مونه یې ورته راګرده کړله، چندې سونه. نو دوی هغه پیګلو کړله او هغه نه یې یو سخای جوړ چې سخای جوړ کړلو. نو هغه سخي کې دا کمال ورکوي چې هغه سخای به بلکل داسې نړېدو لکه غوڅکای نړي. اوس دې ځای کې علماء کرام مختلف اقوال دي چې یاره دا به ویلې دا نړېدو د نړېدلې کې څه کمال. یو قول دغه لیکله ده چې د جبرائیل علیه السلام څخه کله موسی علیه السلام دغه هغه باندې پورې کولو په د سمندر باندې، نو جبرائیل علیه السلام چې کوم دا که نه هغه په اوس باندې سپور و او د لښکر ته مخکې. نو د سامري یوه خبره نوټ کړله د جبرائیل علیه السلام هغه اوس په خپو کې چې هغه به کوم ځای کې خپا کېږدوله، هغه ځای کې به واښه راشین شو. نو دې ته دا اندازه ولګېده چې یاره دې کې د زندګانۍ څه اثرات ورکي دي دغې خاورې کې چې کومې خاورې باندې د دغه اوس خپا ولګي. چنانچه دوی هغه ټایم کې هغه خاوره چې کوم دا که نه هغه ځان سره راواخیستله. چې راواخیستله نو چې کله دغه سخی جوړ شولو نو هغه سخي ته یې دا ور واچوله دغه خاوره. نو هغه سخي کې بیا دغه یو کمال ورکې پیدا شولو څه دو به نړېدلو بقاعده. ځینې علماء کرام دا فرمایي چې نه داسې کیسه نه وه بلکې کیسه دا وه چې دوی هغه چې کله سخی جوړ کړلو نو هغه سخی دوی داسې طریقې کې جوړ کړلو هغه کې چې کوم دا څټه او مخکې سروي وکړلو او هغه سروي داسې انګل کې کېږدولو چې هغه باندې به چې کله هوا څټه نه راغله نو هغې هوا به چې کوم دا که نه یو داسې ناړ پیدا کړلو لکه د موږ ګوره شپېلې وایو. د شپېلې کې که تاسو فکر کړی وي هغه کې داسې انګل سره دوه سروي پرېږدولي وي سره مخامخ، چې کله ته دې ځای نه پوک ویر کړي نو هغه نه لاندې چې کوم داسې ګول شی ورته جوړ ده، هغه یې مو چې کوم پوک وي هغه ایله نه داسې چکار ورکړي وخوري هغه کې او دوباره چې په هغه وځي نو هغه شپېلاک پیدا کوي. نو هغه دغه داسې طریقې سره جوړ کړی او داسې انګل ته یخه و چې هغه باندې به چې کله هوا راغله نو هغه به نړېدو، نار به کولو. چنانچې په د فرعونیانو کې دا نمونه کمالات به کېدلو، هغو دپاره دغه نمونه کمالات کول څه داسې د اچ نه به خبره وانه. چنانچه یو هغه کې مو پړولو چې په مصر کې یو مندر و، په هغه مندر کې د فرعون او د هغه د ښځې د ملکه یو سټیچو یعنې مجسمه یې جوړه کړې وه، آی ورکې یخه و. نو هغه داسې طریقې سره یخه و، داسې ځای کې یخه و چې کله به کومې ورځې باندې د هغه فرعون د تاریخي پیدایش وای سیم په هغې ورځې باندې به چې کله المېره سترګه راخته نو د المېرې سترګې اول شعاع اول پړاک وي فرعون په تندي لګېدلو، یخه داسې ځای کې و څه هغه کې دا کمال ورکې و څه هغه تاریخ باندې به المېره سترګه په هغه انګل راتلو. دا نمونه ډېر هغه کې کمالات چې کوم د هغو خلکو کې ورکوي. نو بهرحال هغه چې کوم دا که نه دغه بچ راوته جوړ کړلو. اوس الله رب العزت د هغه متعلق فرمایي چې واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار، چې د موسی علیه السلام کوه طور ته تللي نه بعد دغو چې کوم دا که نه یو د زیوراتو نه هغه جوړ کړلو، سخای جوړ کړلو. اوس دې ځای کې ګوره الله رب العزت یو ټکه استعمال کړی ده من حلیهم، هغو خپلو زیوراتو نه یو سخای جوړ کړلو. اوس دې ځای کې اشکال دا ده چې زیورات خو دغه خپل نه وو، زیورات خو د فرعونیانو وو. بیا الله رب العزت دې ځای کې دا ویلي وفرمایلو چې خپلو زیوراتو نه. نو دې ځای کې علماء کرام دینه دا مسله وبسلي ده څه کافر حربي، یعنی هغه کافر چې هغه تو سره برسره پیکار ده، تو سره په جنگ ده، هر کافر نه، کوم کافر تو سره په جنگ ده. لکه اوس نن سبا مطلب دا شته چې اسرائیل دغه ده ایران سره په جنگ ده. اوس دغه شپه ورځو کې که د اسرائیلیانو څه مول ایرانیانو ته ویر شي نو هغوی دپاره جایز ده، حلال ده. او اوس هغه سره چونکې برسره پیکار نه ده انګلینډ سره، اوس که انګلینډ سره یې دي جنګ راغللو نو هغه مول به دې ته نه وي حلال.
که جنگ روغلو بیا بالول وي، خو که جنگ نه ده عام حالاتو کې نن سبو د انګلند والا مول ایرانیانو ته نه ده حالو، خو د اسرائیلیانو ته حالت ویلي چې هغه حربي ده، هغه برسره بیکار ده، اوس په جنگ حالات کې ده. نو فرعونیان چونکه موسی علیه السلام بني اسرائیل سره هر وخت برسره بیکار وو، په جنگ باندې، نو لہذا په جنگ کې چې کله کافر نه تو شاعر وخصل وای تو شو، لکه څنګه کافر نه تور وخصل وو دغه ته مالک شوی، اندازې که کافر تو نه په جنگ کې چې شونی سي آغا دی غش هغه نه آی هغه لپاره حلول دی جایز دی. چنانچه کچری یو کافر د تونه جنگ کې چې شونی ولو پرته تو پاکه نه ونی ولو، هغه توفاق یو سړی ونه وخصل، نو تاک سړی ته تاسو نه شل چې دای مو توفاق نظر کوم تر کا مونږ هغه په زور کا نه خستاو، تاغه ته دا دوا د لنجانه شي ورچوي ویلي څه هغه کافر نه خسته او د کافر لپاره ته دا شای حلول. چنانچه دیجه کې ګوره الله رب العزت وتعالى دی واجب فرمایلی چې من حلیهم هغه خپل زیوراتونه جوړ کړو، ویلي چې دا زیورات اوس دغه خپل شي فرعون یو نه رنیولی دای دغه لپاره مول غنیمت. چنانچه د کافر لپاره ایمو مول اندان منه حلول ده. ګوره حضور صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې مکی کې د حضور صلی الله علیه وسلم څخه کله مکی نه پیغمبر اسلام مدینه منورې ته هجرت را وکړو، نو د پیغمبر اسلام خپل کور ورکی خپل میلای و، خو څخه کله مکی مدینه منورې ته روغللو، نو حجۃ الوداع کې حضور صلی الله علیه وسلم څخه کله حج کولې ته للو، نو چونه تاسو وکړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تب مکی کې پتی کېږي چې رهایش بده چیته، یعنی اشاره دې طرف ته و چې کني مکی کې خو خپل زوی شته دا اوب ته اوس واپس راخلي څنګه چال وکړي. نو حضور صلی الله علیه وسلم یو خپل طرز وایو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورور وو، حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ هو نمای و دا د حضرت علی رضی الله عنه مشر وو، خو په فتح مکه کې مسلمان شو، اول نو مسلمان. نو چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته روغللو، نو کله چې پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته تشریف وروړ، دا عقیل د پیغمبر علیه السلام هغه میلی ارتي خاص. نو حضور صلی الله علیه وسلم تڅکلا چو دا تاسو نو وکړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په پته کېږي چې دا کني اشاره دي طرف ته وځه کني ته په خپل میله ده اوب ته اوس واپس راخلي مګه کې په پته کېږي. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو څ عقیل ترک لنا منزلا، څه دی ویلي عقیل مو ته چې شپریک دولې دي ته زور کې وو چې خار سره نه خاص کړی ار سې چکم دا حلب کړی دي پړلې دي، نو مو ته چې شکړي پیغمبر علیه السلام تنزیه لګه ټوکې ور پرې وکړه چې کني عقیل ارته وړو کړی دي موږ یې څه نشته. نو دینه فقها دا مسله را بسلی دا چې کافر چکم دا ایتو مول قبضه کی نو هغه ته دوباره نشي خستا یاد هغه لپاره حلال راي مغه شو. چنانچه حضور صلی الله علیه وسلم زندگی بر بیا خپل میلی تاسو نه کړه چې تاسو یاز نه صحابه کرام ته دي اجازه ورکړه ته تاسو نه کفرونو کومي میلی نیولي هغه تاسو واپس راوخله. بهر الله تعالی فرمایي ظالم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، دغه کما کلو کې چکم دا کنه دوره شعور نشته چې دغه خکسي چې دا ښای دغه سره خبرې خلی نار کوي، بس نه علاوه نور زندګي کې ډیر څه دي تو سره وغږیږي تو تل سی خلی یاره وخی تو چې توازن نصيحت وکي تو چې امر نه وکي تو چې شي حکم دیر کی چې نه د مانی کی زندگی خو دغه خبرو پر تړلې ته خلی نار کوي او تور پسې شولې چې دایمو خدای دا الله تعالی فرمایي چې اتخذوه وکانو ظالمین، ځون سره ظلم وکړل دغه بل چا سره ظلم نه کړه دغه ځون سره ظلم کړه. چنانچه کله چې حضرت موسی علیہ السلام واپس ورغلو بیا دی غوی لوج وشول ان شاء الله غبي یایو و دې کې وا خبره دا غاده قابل بیان سو لکه قرآن دا بیانوي چې دغه ښای څوک دا کنه دا سامری په هغه کې یو کاسو په بنی اسرائیل کې دا اخ جوړ کړاو او په تورات کې نعوذ بالله دالی کلی دي موجوده تورات کې 110 نه وته تورات تا نو یی هغه کې دالی کلی دي چې دغه ښای څوک دا نعوذ بالله هارون علیہ السلام جوړ کړاو. هارون علیہ السلام قوم مجبور کو چې ته ورور لوړل ور پسې ورک شو پاتې نه لګي ته مت ښای جوړ کا. چنانچه هارون علیہ السلام لګیا شو ښای وتا جوړ کړو دغه غلطه د هارون علیہ السلام دی الله نبی وغه ویل دا کور کولای واخه